کو پلمبر یو کورسي چې هغې سره دا غځای څه ډیپلوما یا سرټیفیکیشن د حکومت نه کړی لکه ته به هغه سړی الکتریشن او داسې راولې اوس ته کمپیوټر ته ناست ته دغه وګوره په دې کې زیات پروونسز چې کوم دي یا ولایت یا صوبې چې ورته وایي په کینیډا کې نو هغې د بهر خلک نه راولي لکه ټیسټینګ دپاره په دې کې کومه برټش کولمبیا چې کوم ده هغې د بهر دپاره دا شی کولاو کړی دی چې تاسو راځئ او دلته سرټیفیکیشن وکړئ اوس د هغې سرټیفیکیشن مراد څه دی مراد د هغې دا دی چې د دې اوس مثال په تور بلډینګ الکتریشن شو پلمبر شو مکینک شو ډینټینګ پینټینګ لیبر پکې هم دی دا کنسټرکشن لیبر د ټاټکي مټکي او دا چې کوي که نه قواضې موازې چې تړي نو هغې تا ته وایي ته راشه دې سبق ووایه ښه په هغې پکې بل دا شی دغه کړی دی چې مثال په تور ته سبق نه وایي ته یې چیلنج کوې ته وایي چې یار زه دا ټریډ چې دی دا چیلنج کوم دا ماله راځي اوکې نو ته د هغې چیلنج دپاره به ته هغې ته درخواست ولیکې او تا چې په کوم ځای کې دا ایکسپیرینس حاصل کړی دی د هغې به ورته د کمپنۍ خپل ډیټیل ولیکي ستا په کمپنۍ کې کوم سپروایزر و یا منیجر و چې هر څه نو د هغې به ورته ته ډیټیل ولیکي هغې به کله چې ورته ته فارم ډک کې ولګي د هغې خپل فیس دی هغه به ورته جمع کړي څنګه د ورته جمع کړو په 10 منټه کې تا ته هغې کیس نمبر اساین کړي لکه څنګه چې په عدالت کې تا ته نمبر اساین شي او په یو میاشت کې دننه هغې ستا د اپلیکیشن اسسمنټ وکړي او ستا دغې کفیل ته کمپنۍ ته سپروایزر ته هغې ورته ټلیفون وکړي ټلیفون ورته وکړي ستا په باره کې دې تپوس وکړي چې یار واقعي اوس مثال په طور وایي چې یار واجد خان مونږ ورکې ولیکو چې واجد خان چې دی نو دی پلمبر دی او پلمبر دپاره بیا ډیپلوما پکار ده که نه ته به کې اوس ولیکي چې ډینټر دی سم کرې والا ګاډي سموي دا ډینټینګ دغه ده ډینټر دی نو دوی به هغې ګیرج مالک ته ټلیفون وکړي تا چې پکې چا نمبر اچولی او تپوس پتې وکړي چې واجد خان دا کار کړی دی کو نه دی کړی د سیفټي پروټوکول څه دي مثال دی لکه دغلته کوم طریقه کار دی هغه استعمالوي که نه استعمالوي هغې نه بعد به بیا چې هغې مطمئن شي نو دته به وایي چې صحیح ده بس بیا به هغې اپروول راولېږي اپروول نه بعد تا ته به هغه اپروول چې کله راشي نو هغه د 2 کالو پورې ویلډ دی او 2 کالو پورې ته به ځې برټش کولمبیا ته کینیډا ته او ته به هلته په امتحان ورکوې تا څه شي د اپلای کړی ده ملاول به ته اگزام ډیټ راولې ته به ورته وایې چې یار مال اته میاشتې پس ډیټ راکړه نه ځکه چې ویزه به هم لګوې او چې څنګه ته اگزام ډیټ راواغستو نو به تاله دا غاړې کاغذ راولېږي چې تا اگزام ډیټ راواغستو او تاله اپروول راغلی ورشه اوس ویزې له اپلای وکړه نو چې ته ویزې له اپلای کوې نو ستا سره خو جواز جوړ دی که نه چې ته څه له ځې ریزن د سره شته اوس پې تقریبا د 8 کسانو ویزې ولګېدې یو په دمام کې دی دلته کارپینټر دی او په پاکستان کې 15 کسان دي او 2 په زما خیال په مسقط کې دي او یو ما خپل مونږ ملګری دی هغه له مې جمع کړی وه په 10 مې باندې نو د هغه په 8 جون باندې اپروول راغی د هغه لکه خپل رور یې پکې سپروایزر لیکلی هغه ایکسکیویټر چلی ایکسکیویټر چې دی نو د هغې خو هلته کمپنۍ د خپل ایکسکیویټر او دا شیزونه دي نو موږ پکې د هغه رور چې دی نو سپروایزر واچو چې دا یې سپروایزر دی رور ته ټلیفون راغی باقاعده تپوسونه یې ترې وکړو چې دا ملګری چې دی دلته لکه د ایکسکیویټر لکه هسې تپوسونه یې ترې کول څه کار کوي څه نه کوي تپوس بس بیا به 8 جون باندې اپروول راغی او زما سره اپروول پروت دی اوس به ورته انشاءالله اگزام ډیټ رالو او بیا به ویزې ته ورته اپلای کوو نو دغه یو سمه لار ده او ستړی پکې نشته جی د دې لپاره خان اعظم بھائی د دې لپاره دلته په دوبۍ سعودي کې به دیو جاب لیټر جوړوي جاب لیټر کو جوړ شو نو دغه نه دی ایکسپیرینس لیټر کو میلاو شو نو د کبای کې بیا ډېرې ګوتې کې مړه په لایو کې د اوس څه وایم اسراره او دغه ایکسپیرینس سرټیفیکټ پاکستان کولای شي جی پاکستان نو ما د کم مرګري لوګو ما د پاکستان نو کو غنا په کراچۍ کې دی زما یو ما دغه دی کنه یو کس دی هغه مثال کې به د پاکستان کې چې کم گاډي د ایکسلی جوړیږي د دې په اسلام آباد کمپنۍ کې دی هغه اوس کار پرې خو دی کنه هغه اوس د بار د پاره اپلای کوي نه هغه په دې دغه کې بیا تلی شو دی هغه سره د هغه ډیپلوما شته دی کم از کم 3-5 کال نو ډیپلوما کو سره نو ډیره خده خو ویریفیکیشن به کیږي ته وای چې یار ما پر ټویوټا کې کار کړی دی کنه ټویوټا چې هونډای شو چې څه شو دا غي به سپروایزر چې ستا کوم دغه نمبر و پیدا کړي دغه نمبر څنګه رااله وایي ته باغی کول کوي باقاعده ټلیفون ته کوي نو دغه د ټولو نه بهترین شی دی او خان اعظم بھائی دا پروسس پر اله شو جی ما دوه کال فوج سره ډیوټي کړیا د دې پاکستان چانس جوړیږي نو دغه فوج سره څه ډیوټي کړی دی یار ته مکینک وی پلمبر نه نېشنل ګارډز کې وم
آی ډي کارت هر یو شی راسره شته اوس هم زما تنخواه هغې ته راځي نه نو څه ډیوټي دی کوله ډیوټي دی بیان نه کړه اے سکیورټي کیو سیکورټي کې نه سکیورټي پکې نشته ګوره په هغې کې جزره تو وایم نو لکه دغه بکیم دی حجام بکیم شته حلاق یا نایي هنر والد د هنر کار دی هنر چې هنرمند غواړي هغې وایي چې هنرمند دی اوس زیاتر کسانو ته چې سرنی نو زه ورته یم یاره تاسو په لیبر کې اپلای وکړئ کنسټرکشن لیبر کې یو پنجابی دی که نه هغه ته بل ملګري اپلای کړی وه نو هغه ته چې کال وکړو نو هغه منې هغه سوپروایزر له هم انګلیش نه ورته او خبره پکې دا ده چې په فارم کې ورته ولیکه چې دا سوپروایزر به کومه ژبه وایي عربی به وایي که انګلیش به وایي که پښتو به وایي نو هغې ورته په هغې کې کوي اعظم بھائی جی دا اپلای به څوک کوي په دې مې پوهه کا خبره سره یو زه به د لینک درولېږم په خپله وکړه نه ما د لپاره بیگ درکو چې دا د دوبۍ سعودي مسافرو دپاره به اول دلته کې یو ایکسپیرینس سرټیفیکیټ تاله جوړول پر راځي هغه چې دی هغه کس په تاله اول ایکسپیرینس قصابي پکې هم پکار دی بالکل د اعلان دی دا ملګري ولیکو زما نه خو د نوم هېر شوی شیر عالم و قصابي پکې هم پکار دی بالکل چاله میټ کټر چې ورته وایي لکه غوښه کټ کوي هغه کس ول هم پکار دی ځکه چې هلته خلک تعلیمونه کوي او دا کارونه څوک کوي نه دا پروګرس پر حاله تاسو سیټ کوي زه خو به نه بیا ګوټه علم چې زه درته کومه ګوټه ولا درکو در به کوي مشکل نشته ګوټه به درنه ستار وای ګوټه به بیا راکوي نو چې ایکسپیرینس سرټیفیکیټ دله درکوي خو خامخا د هغې خو به څه فیس څه خو به یې ګوره هغه داسې نه هر یو شي ایکسپیرینس سرټیفیکیټ درکوي دته به کال راځي د هغه ځای نه دی به ستا په باره کې ټوله خبره د هغه سره کوي دا به ستا یقین دهاني کوي هغه ته چې او دا سړی زما سره و د ما سره دا کار کړی دی دا سړی چې دی نو دا زه به نه کومه زه به ولا فارمونه هر سر دغه کومه د دې چې د چا سره کار کړی اوس مثال په تور ستا کمپنی ده اته وایي چې دا واجد خان زما سره کار کړی نو تا ته به کال راځي ته به ویریفیکیشن کوي واو کمپنی به دې ګوري ویریفای به دې ګوري اعظم بھائی نو ګوش والا به څوک کوي ورته هغه ته به څوک رینګ کوي کټینګ والا ته به کمپنۍ نه رینګ راځي که نه دا هغه دی دغه نه یاره اوس یو کس په نیسټو کې یا به کیرفور کې میټ کټر دی دغه به نیسټو کې یا به کیرفور کې څوک سوپروایزر به نه صحیح ده خامخای ټیک شو اوس یو کس وایي چې نه زما د خپل قصابي دکان دی نو د هغې ځان له بیا پروسس دی په هغې دپاره به ته یو فارم ډکوي او په هغې کې به د خپل درې د هغې یو طریقه کار دی 3 ریفرنسز به ورکوي چې یار اعظم زما کسټمر دی اسرار زما کسټمر دی او دا بل مرګره زما کسٹمر دی نو دی درې واړو ته به ټلیفون کوي چې ته دا واجد خان پیژنې که نه یاره اعظم بھائی په دې ټولو کارونو باندې تاسو پوهېږئ ما ته فالو کې او فالو بیک راکړه واتساپ نمبر در کوم بس ما ته به ټوله خبره وکړي چې زما کار سیټ شي د دې اسرار بھائی په لاس پتا ته ټوله هر یو شی ما به اسرار بھائی نه د دې خپل فیس دی زه ټوټل $620 اخلم او دا به د فارم سره یو ځای جمع کوو دا شی به کې نشته بټن به زه پاکستان ایجنټ اعظم بھائی $620 به تاسو د کار نه مخکې هلئ دا به هلته جمع کوو نه صحیح فیس دی او څه به درنه زه هلمه صحیح ده او دا پکې شته چې پیل کېده مل کېده خو پکې نشته نو دا اوس ما خو زلیخې کې سره د خپل قسمت دی هغه د خپل هغه د خپل قسمت دی هغه ټوټل چې دی نو هغه ستا په ویریفیکیشن باندې دی اوس مثال په طور ورته وایي چې زه پلمبر یم ټیک شو موږ د کاغذونه جمع کړو او موږ وایو چې ته د اسرار په کمپنۍ کې د کار کړی دی اوس اسرار ټلیفون اوچت کړي او دې ته تپوس کوي چې واجد ستا سره پلمبر کار کړی دی او ته نه یاره واجد خو زما سره الکتریشن کار کوي زما سره د پلمبر کار نه کوي او زما سره یو کار نو ته به بیا وایي چې یاره اعظم خان را سره دوکه وکړه نو هلته خو شی هلته دغه ځای نه خراب شو او اعظم خانه بله یو خبره د فني خبره اسرار بھائی ناسته د په مخ کې ویلم نشو خو ځای وبې ویو یو جینې ده یو بل کار کومه زه یو بل کار کومه په دې سعودي کې د اجراګان نه دا اجراګان دی ولا ګورم دلته کې د امبیسي ته دي زی او وای به زه د سره وعده کوم او دلته کې مونږ ته اجازه نشته هلته کې مونږ زو وعده وکړو دا خبره دې ټیک وکړه دا خبره مې ته کوله کنه دا خبره مې ته کوله اوس زما یو مرګري ده کنه په ټیک ټاک باندې مرګري جوړه شوې ده کینیډا کې ده نو هغه وایي چې اوس زه ته حیران یم چې دلته نه دا کیسه کېږي که نه ما اسرا به یې ته وایي سم کړی خو ده لا نه یې کتلی هغه وایي چې زه به تا له راشم دوبۍ ته دوبۍ کې به زه تا سره واده وکړم دلته نه به بیا زه تا بوتلی شم نو زه یم هسې نه دلته راشي بیا هغه لا تیرې ساتو
نه نو دوبۍ ته چې دی راولې هغه په ویزټ باندې وي نو زما خیال ویزټر په دوبۍ کې واده نشي کولی ته چیک کلاول د هغې دپاره بیا ته جورجیا ته لاړ شه په جورجیا کې واده وکړه او هلته فوټوګرافر هایر کا هغه به ستا بټوان مټوان وباسي او هغې بدله زما خیال په $1,000 کې دننه ښه پوره نکاحنامه بدله سیل درکړي او هغه ته په ټوله دنیا کې هغه وایي ته ماته یس نو کوي ما سره چې کم پاسپورټ دی که نه د کم ځای پاسپورټ دی نو په دې پاسپورټ باندې ماته په 2 ورځو کې ویزه لګي ویزه درځم جړه دی نه جینۍ د اجړه باندې څه کوي پخا تاسو نه، جړه نه، خبره کوله نو دا ما د دې څه یار بخښنه غواړم دغه دی واجده خان اعظم بھائی دا خبره صحیح وکړه خان اعظم بھائی په دوبۍ کې چې دی واده وکړي او هغه په ویزټ راشي او دی خو هلته کې لکه دغه دی ویزټر هلته کې میرج سرټیفیکیټ نشي ورکولی یاره زما خیال نه ورکي په سعودي کې هم نه کېږي نه کولی شي په سعودي کې هم نه کېږي که نه سعودي کې ما نه بل اوس چا تپوس کړی و د یو مثال کینیډا نه راتلو نو مونږ بیا دلته یو جج دی د هغه نه تپوس وکړو نو هغه وایي چې نه کېږي دواړه دلته مقیم پکار دي ځکه چې دلته هغه پری میریشل ټیسټ ورته وایي لکه واده نه مخکې ټیسټ کوي که نه نو هغه د مقیمونو دپاره کوي چې څوک مقیم وي دلته اقامه بیا به ته اپوینټمنټ ته دغه نه رالې اوقافو نه یا دغه نه نو به طریقه کار دی د هغې همدغه شی وایو که نه زه یم چاسې نه راشي بیا هغه راتېرې دلته په سر ناست وي نه نو خیر تاسو دوبۍ کې تپوس وکړئ که نه چې ویزټ باندې سبا ما خلې اوقافو ته ټلیفون وکړه سبا خو هغې ورکینګ ډے دی دغلته کال ورته وکړه او کو کال نه چې دوی په ټویټر ورته جواب دغه سوال ورکړه په ټویټر د ټولو نه ړومبې به جواب درکړی په ټویټر باندې هغې ډېر سیریس سامان اخلي چې کوم حکومت اداره جواب نه درکوي په ټویټر ورته پوسټ کوه اعظم بھائی فالو هم کړلې فالو بیک راله راکړه نمبر راکړه او هغه لینک به راته راولېږي په هغې باندې قربان نه دی اوس پې درولېږم ځان دی به خپله اپلای وکړئ دلته اوس بار خلک ناستي دا خبرې کوو که اے اعظم بھائی دا په ترکي کې کېدی شي په ترکي کې کېدی شي یاره ترکي کې زه به د خپل هغه ایجنټ نه تپوس وکړم بلال بیننو کېدی شي کېږي به خو جورجیا د ټولو نه اسان دی که نه جورجیا ته د ویزه هم نه ده پکار دی به دوبۍ کې دی او اوس په دې ترکي ته ویزه لګوي نو ترکي خو ګران پرېوځي ده جورجیا اسان دی نه دا یو بل کس دی د هغه دپاره زه معلومات کوم دا هغه ما ته سوال یې رانه کړی دی او ما ته ویې چې لکه داسې ماله څوک یو ملک وګوره چې هلته کې په ویزټرو ته پیپر میرج سرټیفیکیټ میلو شي زار بھائی د ټولو نه اسان جورجیا دی زه ته بیا وایم جورجیا کې ډېر اسان دی سعودي نه ورته ویزې ضرورت نشته داس ټکټ اخله او ترکي کې وای نو چیک وکم دل په د جورجیا نه جورجیا اسان دی چې په جورجیا کې دا کېدی شي په $1,000 به ته فوټوګرافر به دې هم هایر شي بټوان مټوان به دله وباسي اجینې به جورجیا ته راشي او ته هم جورجیا ته ورشي زه نه ورځم زه خو یې میړه نه یم ته به یې میړه یې نو او که نه دغه ځان یادوم که نه تا خو نه یادوم همداسې وایه که نه مې زه هم ورشم هغه هم هلته راشي هلته چې واده وشي بیا هلته نه تللی شي داسې دا زه به صحیح د سوال ما وکړو 2-3 کسان به پکې نور هم پېښ وي به هم ځي اعظم بھائی ماته هم که خفه کېږي نه زه څه یار لینک مې درولېږو جیمز دغه سکیل ټریډ بي سي په ګوګل کې سرچ کړئ ځان ورته اپلای وکړئ او چې کله نه پوهېدی نو بیا زما فیس دی زه نه فیس اخلم زه دله کوم بس تاسو چې رالو کې دا به ټولو نه ښایي زه خو ته هم په خپلې وکړه سبا به بیا وجه د اسرار لایو اعظم بھائی په جورجیا کې د دې څومره اعظم بھائی دا څومره پروسس ټایم دی د دې جورجیا کې اسرار بھائی ما په 2014 کې یو کس له کړی و د هغه دغه شان کیس و زه به د فوټوګرافر نمبر وباسم او فوټوګرافر دی پوره 2014 کې موږ له واده کړی و هلته وایي څنګه چل دویم واده هم کې که څنګه نه دا یو کس ته مړه واجد د هغه دپاره معلومات کوم سیریس معلومات ته کوم دای وزره دا خلک پټې پټې مالګې ماتې مړه ما ته پته ده په لایک وسه درې جنکې ګم ته ناسي ها اسرار بھائی والله چې ما د فیصله کې شک کوم لکه ما ته څه ضرورت دی زه په غیر ودونو د ملکونو کې ګرځم تاسو ما نه وای والله په خدای تعالی یقین شي سره وایي
یو جینیر ته په خپله وي که نه مونږ له لایف ته راځي ته یې پېژنم خو بس نوم یې نه علم ما ته وي د ده نمبر راکړه ما ورته ځان تو ساته کړي د ده کور والا چې دی زما خوړکی راځي ته وایم والله چې مړه کوي قرار بھائی لیکن ہیرو ہے اے خان اعظم بھائی جی سر د استرالیا د ویزې په باره کې صحیح حساب دی استرالیا ویزې څنګه دي ای ویزې چې نن سبا دي یاره لګي اپلای وته چا کړی نه دا خلک وی لګي نه کنه زه ته م اپلای وته وکي ورکی ویزې ورکی په څو باندې ورکوي استرالیا والا وی لګي نه کنه زه ته م اپلای وته وکي جی جی دا جورجیا ته چې زما نو دلته نه د جورجیا ټیکټ علم آو آو ټیکټ پالي دا کوم ځای کې جورجیا د یورپ سره نږدې ده سره د خبر وکم سکیلر سکیلر دلته نه ویزټ جورجیا د دغه سره نږدې ده په ویزټ باندې پاکستاني وته تللی شي جورجیا ته او دا تاسو په آرام تللی شئ وعلیکم سلام او هلته کارونه مالونه ښایي کارونه نشته مړه ظالم تا خو یو بل مقصد او تا خو دغه سره واده کوم اوس ته کارونه لږ کارونه له ته کینیډا ته وځي ادم بھائی جی سر اسی پنوم باندې ځان لکۍ ابې پریدي کو دې هلته کار ته ورلاندې کېږي دې پې صرف هغه دې ته ځان نشئ جورجیا ارمینیا آذربایجان ترکی دا ټول په یو پټای باندې دي درې میاشتې ټایم مې ورسره کړی 3 میاشتې نه پس بس هر څه بیا پرېږدم ډېر ښه دی ظالم ماله په 3 میاشتو کې د نه لاړه نه شي نه ورته مې ویلي دومره اوږد ټایم مه ورکوه نه ورته مې ویلي ورته مې وی لکه دلته خلک دغه کوي که نه اګریمنټ کوي ته به څونه وخت کې مې 3 میاشتو نه سره زیات نه تېروم 3 میاشتې به د پښتو زور کوو خو بس صرف همواړه وه نه ګوره ډایرکټ یې بوله چې نیشنلټي واخلي چې دا خبرې کې نو دا خو بیا غلطه خبره ده که نه چې واده دې ورسره وکړو بیا خو به صحیح واده کوې نو دا څه خبره شوه چې اوس ته بې ځان واړی بیا یې پرېږدې دا خو غلطه خبره ده هغه کوم څه ځوانه جینۍ نه ده خو ما ورته ویل چې ما واړوله ما ته وایي چې په دې طریقه دې اړولی شم که ته غاړه ږدې یاره بس نه شو پیسې به ورله ورکوې په پیسو دې اړه نه مړی ما سره واده کې بس دغه وایي دی په خواګاړي سره ولې ستا سره هغه واده وکړي چې تا واړی هلته کې د څه لپاره لکه ولې تا ولې واړی هغه لکه د دې خو هم څه جواب پکار دی که نه چې ته ورسره نه پاتې کېږې هلته کې دې واړی دا خو غلطه خبره ده والله زه اوس ویم نو والله تنګ شوی یم ته قسم دی یو خو مړه په زبان باندې نه پوهېږي وروره هغه چې میسیج وکړي نو هغه وروره ټرانسلیټ کړو هغه چې وګورو بیا هغه دا بل میسیج ټرانسلیټ کړو وروره بیا ورته ورولېږو نو والله چې سخت لیوني کړي ویلکم دی ته باجي ګله ښه نه مړه واده کم دی په 25 سالو کې واده کېږي والله لا نصیب هم نه یې شوی مړه پای باندې واتساپ کا لګو بیا هغه راولېږو د امریکې نمبر دی ګوره د ومې سیده سراره واجده زه بیا دغه خان اعظمه واتساپ نمبر باندې سره بیا رابطه کومه خان اعظم بھائی سیده ما بلو رسکتو ستا به نمبر بس ډېر وګرځېدم خو هغه آی ډي دې راته ما سره هم رابطه وکړه سره بھائی آی ډي دې راته نه میلاوې ده
زه به مړه ته غټو غټو خلکو سره نن سبا ګرځې صحیح پاسې ده. غریبانان یې کړي واسي والله چې شپاړس پهله باندې واده نه مخکې به دته ما صرف ها. بروډ ته بازار شوم بروډ ته بازار شوم د به زه په کال اوچت کړم او نن ورته ما 25 ځل صرف لاندې په کمنټس کې کال لیکلي دته بیا دا کمنټسونه لږ راښکته که وګوره 25 ځل مې ورته صرف لیکلي چې کال جوین هلکه دا خو یې د غټه ګیله وکړه یار دی بیا والله. راوړل چېته ولګه او دویمه خبره دا چې دلته ګوره په بروډ کې نه، نه. موډریټر یم صحیح اعظمه موډریټر هم زه یم او زه ورته ورته حساب دی وادي دا ستاره لپاره ما سپیشل ستاره لپاره ما خان اعظم ته ریکوست وکړو چې هغه د کینیډا چې زه تاته ووایم کنه چې صحیح خبره ته وکم د کینیډا په انفارمیشن په باره کې دا سړی کینګ دی هلکه دغه د ټول نه اسانه لار ده یار والله اعظم بھائی، ما اعظم د بھائی. دغه هم درولېږو اسانه لار ده او ته کسان بتلي دي اعظم خامخا بھائی. لاره یې وګورئ زه نور څه نه یم زه صحیح ګیله ده، د دې وګورئ زه د ګیله د دې وجه کوم کنه لا اله الا الله محمد رسول الله پرون مې جړلې دي زه یم چې هلکه ما نور څوک نه پیږي او دا مې خپل رور دی شپږ ورځې وشوې چې دته ما میسج کړی دی ماله جواب نه راکوي دربه کې وزګار به نه یار د هر چا مصروفیت نو یار مطلوب ډیر دی شپږ ورځې کې د مانه جواب رانه کو چرنګ وته کې وروره پرون مې یاره وشوه په خبرې ته غوږ کېده پرون مې یاره وشوه که نه هغه ډي پي نه تصویر غیب شوی و ما ویې کړل چېرته دې نمبر نه بلاک کړم والله څه وکړو پنیشمنټ ولا ورکو اوسو نه پنیشمنټ خو به ولې زه ورکوم څه ورکړه ها پنیشمنټ ها ها بس در ټیک شو ځه رور باندې څوک پنیشمنټ کوي اعظمه زه ټیک ته خان اعظم بھائی او عادي ده زه صحیح ده خان اعظم بھائی زه بیا ستا سره په واتس اپ سبا رابطه کوم صحیح ده زه صحیح شو مرګري ځه الله پامان اعظمه نمبر راولېږه شابه دغه ما په چیټ کې درولېږو ګوله اوکے جی اوکے جی ما ته هم رولېږه ښه صحیح ده زما نیټ باجه دی بیخي مې نیټ باجه دی نو بس انشاءالله بیا رابطه کوو صحیح ده نیټ مې بیخي کار نه کوي واجده مشکل نشته او باجی ګل درته سلام واچوي یو هوسټ خیر شوی دی وعلیکم سلام نه راځي که نه د هغې ما ته نیټ مې باجه دی بیخي کمنټس یې وکړو والله او زما په خیال بس لا مړه خفه شوه دا نشته پوه شوې او زه صحیح ده بیا رابطه کوو وروسته صحیح ده بیا رابطه کوو زه صحیح واجده ده دا ډېره مننه تھینک یو سو مچ